بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زم ډاکټر جاوید اقبال فاروقی او تاسو زما یوټیوب چینل ګوره هیلث اینڈ پرسنل ډیولپمنٹ. ناظرین ما نه مومن تاسو کې چې د معدې کومې عام بیماریاں دي او یو مریض ته کچته د معدې تکلیف وي نو هغه وجوهات څه کې دي شي. نو نن په لیکچر کې باز تاسو سره ډسکشن کوم چې د معدې کومې عام بیماریاں دي زموږ په سوسایټي کې او د هغه څه علامات کې دي شي او د هغه څنګه تشخیص کې دي شي. نو څنګه چې ناظرین ما وایي چې نن زموږ په د لیکچر عنوان دی چې د معدې او د کولمو یا د نظام کوم بیماریاں عام بیماریاں دي چې زموږ په سوسایټي کې عام دي. نو دین مخکې چې زه تاسو سره د دې بیماری ذکر وکم زما غواړم او من زمانه تاسو د مریضان کې چې د ډایجسټیو سیستم یا نظام یا د هاضمې چې کوم سیستم خوده یو سیستم جوړ کړی دی د غي څه حصے دي او دا ضروري موږ ته پته ولګي چې زموږ د معدې او د کولمو نظام څنګه دی څنګه چې څومره پر موږ ته دا پتنی تراغه پوري موږ د دې بیماری تشخیص نشو کولای او موږ د دې علاج نشو کولای. نو نظام چې دی دا شروع کیږي د خلینا نو د اورل کیویټي وای او د کې د شونډې شوي جبه شوا بیا چې دی د دې کې سګلینز دي یا غدود دي چې هغه لاړې پیدا کوي هغه کې سلیوري گلینز دي پیروټیډ سبلینګوال او سبمنډیبولر مختلف غدود دي چې هغه په خوله کې ګیټ دواړه طرف باندې موجود دي او د لاړې راځي یا سلایو ورته راځي او دا هم دا یو خونی والا چې دی هغه نرمي بل د کې انزایمز یا غیر وجنه د کې د هضم کېدو پروسس شروع شي. د اورل کیویټي نه پس دی بیا یو ټیوب دی یو نلې دا د غوښه چې هغه خوراک نیواله چې دا هغه د اورل کیویټي یا د خلینه چې دی هغه د معدې ته رسي دته اسوفیګس وای یو د کوته خوراک نالي وای دنه پس چې دی د معدې پات راځي بیا پسې معده دا معده کې خوراک چې دی هغه ورکوټي کیږي څنګه شومل شي یا ماسته شي دا سندري شي او بیا دغه د هاضمې قابل شي. معدې نه پس چې دی بیا د کولمو نظام شروع شي هغه ته انټسټاینز وای لومبه چې دی سمال انټسټاین دی او بیا چې دی لارج انټسټاین دی. د سمال انټسټاین بیا 3 سی دی لومانه ته ډیوډینم وای دومې سه ته چې دی بیا ججونم وای او اخري سه ته چې دی ایلیم وای. دنه پس د وړه کولما د غټه کولمې سره چې ملاويږي د جنکشن ته ایلیوسیکل جنکشن وای یا ایلیوسیکل ویل وای بدلته کې چې دی یو ورکوټه غوندي پارت راوتی چې هغه ته اپنډکس وای. تاسو به وردلی چې وای چې دله چاکسته د اپنډکس بیماری شو اپنډسایټس شو بیا اپریشن کیږي هغه د کولمې ورکوټه حصہ دا چې دا کله دی کې سوزش پیدا شي یا دا اوپرسیږي نو دا اپریشن غواړي. غټه کولمه چې دا غته کولون وای او د دې هم بیا درې سلوري سي دي یو ته اسندنګ کولون دی بیا ته ترانسفرس کولون دی ډیسندنګ کولون دی ریکټم دی او بیا لاندې د ډکه کولمې لاندې صد چې باغې باندې بار فضله چې دی هغه بدن نه بهر وځي. کدا مونږه لګ نور موازی کو نو دې تصویر باندې دا نور موازی دی کتا سو ګوره دا اورل کیویټي یا خلدا چې داغه کې شونډې دی جبه دا نو سایډونو باندې سلیوري گلینډز دی چې هغه کې پیروټیډ گلینډ دی سبلینګوال گلینډز دی او سبمنډیبولر گلینډز دی. پیروټیډ گلینډز د دوه سایډونو باندې سبلینګوال چې دی جبه د لاندې او میر سبمنډیبولر دلته وی دا گلینډز دی دنه لاړې راځي. بیا چې د اسوفیګس دی اسوفیګس چې دی دا معدې ته راځي سټومک دی سټومک نه پس چې دی بسمال انټسټاین دی دا به لارج انټسټاین دی دلته چې دی یو ورکوټه پارت دی اپنډکس دی دا به ریکټم دی چې هغه کې ټک امتیازي چې مطلب پرتی یو بیا چکل حاجت راشي نو حاجت ماته ته سړی دا انس دی چې په کومه ذریعہ باندې ټک امتیازي بدن نه بهر وځي. ته دې نظام سره د بدري نورم ډیر امپورټنت ارګنز دي یا گلینډز دي ټول غټ گلینډ چې دی هغه جګر دی لیور دی ینه دی چې دا یو میټابولیک فیکټری دی او بل دی کې مختلف انزایمز جوړیږي او هغه دا مختلف دی هضم کې کار فائدہ ورکوي. بیا د تورې دی تریخې دی چې کومه کې عموما کانی جوړیږي تاسو به کتلې چې فلانی کې تریخې کانی دی دا د جګر د لاندې یو ورکوټه او د تیلې دا هغه ته ګال بلیډر وای او بیا د زیړ چې تاسو ښکاری دا پنکریاس دی یا لبلبه دا د معدې لاندې پرته وي د دې په نظام کې ډېر امپورټنت کار دی. سره دا چې دی باډي د پاره انسولین هم پیدا کوي چې کوم شوګر مریضانو کې کمی راشي یا جوړیږي هغه کار نه کوي د دې ډېر امپورټنت رول دی. نو د نظام کومه بیا وای نو دا اورل کیویټي شو دا بیا ور سره اسوفیګس شو دلته کې چې دی دا ور سره سټومک شو سټومک نه پس چې دا د سمال انټسټاین شو دا چې دا مارغوندې پرته دا ګوډ راټول شوی دا به لارج انټسټاین شو دا ریکټم شو دا انس شو ور سره چې دی دلته چې دی دا بیا
جګر دی، لیور دی، دا ګال بلیډر دی او دا ور سره لبلبه ده. اوس راځي چې موږ وګورو چې کومه بیماریان دي چې کومه عام بیماری دي او کله چې مریض ته د معدې څخه تکلیف کیږي نو زموږ ذهن کې کومه بیماری راځي چې دا بیماری کې دی شي. یو خو چې دی په خوله کې چې دی زخمونه راځي چې هغه ته افتس السرز وایي، اردو کې ورته مو کې چاله وایي، دا د معدې بیماری دا د دې مختلف وجوهات کیږي. هغه هر مریض کې بیل وجوهات کې دي شي، خدای یو عام کامن بیماری ده چې زموږ ته مریضان راځي د خولې چالو سره یا زخمونو سره، هغه ته افتس السرز وایي. دویمه بیماری چې مریضان موږ ته راځي هغه د سینې جلن دی، د خوراک نلۍ جلن دی چې هغه ته موږ ګرد وایو. عموما مریضان یریږي چې دا زموږ ته زړه دوره ده، خو د زړه دوره نه اده اسوفیګس بیماری وي. بیا چې لاندې معدې ته لاړ شو، معده کې بل عام بیماری ده چې هغه ته پیپټیک السر وایي. په دې کې معده کې زخم جوړې دي شي او په کولمه کې زخم جوړې دي شي، د خپل وجوهات بیا په دې باندې موږ بحث کوو. او دا درېمه عام بیماری چې کومه ده هغه پیپټیک السر والا ده. دنه پس چې دی یارکان کې دي شي، سوزش جگر کې دي شي چې هغه ته هپاټایټس وایي، سره چې دی پتریخي کې کاڼي کې دي شي هغه ته ګال سټونز وایي، او د نه علاوه د لبلبې سوزش کې دي شي چې هغه ته پینکریاټایټس وایي. نو دا خو بیماری شوې د بره پاټ والے. بیا راځي کولمو ته. کولمو کې چې دی د وړي کولمې چې دی د غنم ته الرجی کې دی شي هغه ته سیلیک ډیزیز وایي. دیګه خېټه کې درد راځي، خېټه پړسیږي، هاضمه نه راځي او داسې مریض ته دستونه لګي. دینه پس چې دی بل بیماری د غټو کولمو چې هغه ته انفلیمیټری باول ډیزیز وایي. په دې کې په غټه کولمه کې زخمونه جوړ شي، سره د په وړه کولمه کې زخمونه جوړ دي شي، خو زیات تر په غټه کولمه کې زخمونه جوړيږي او بیا وینه راځي، خېټه خرابوي، د سرم بدن خوږيږي، دردونه راځي، خېټه خوږيږي او دا بډک امتیازات کې ټول وینه راځي، انفلیمیټری باول ډیزیز. بیا یو بل بیماری ده چې هغه ته آی بی اس وایي چې هغه کې چا کې ګیز جوړ شي، چا کې قبض جوړيږي، چا کې خېټه خراب شي. نو دې کې څه زخمونه خونی وي یا نور څه خطرناک خبره نه وي، خو د دې سړی چې دی د دې مریض چې دی د معدې او د کولمو کوارډینیشن ګډوډي هغه خپل مس کې رابطه نه ساتي او عموما دا مریض یا ګیز جوړيږي، خېټه پړسیږي یا د سونه پیولېږي یا قبض جوړ شي. دا آی بی اس دی ځان له داسې بیماری نه چې دی کې ژوند ته خطرې یا خدای مکه مرګ جوړيږي، خو دا د تکلیف ډیر زیات وي. بل بیماری چې دا هغه د خېټې ټي بي دا چې هغه ته ابډامینل ټي بي وایي. دې کې د کولمو ټي بي هم کې دي شي او په د ټي بي لوجنه خېټه کې بم جوړې دي شي. دا یو بل عام بیماری ده زموږ په سوسایټي کې. او دینه پس چې بل کومه څنګه چې ما ویلي چې په خوله کې زخمونه داسې لاندې ډکه کولمه کې زخم جوړ شي یا رګونه پرسیږي چې هغه ته بواسیر وایي، هغه نه وینه راځي. نو ناظرین که کلم چاته دا نظام به سم مسلې وي یا سم بیماری وي یا هغه متراشي، نو زموږ ذهن کې وي چې د دې بیمارو کې یعنی د افتس السر شو یا ګرد شو یا د پیپټیک السر شو یا هپاټایټس شو یا ګال سټون شو یا پینکریاټایټس شو، سیلیک ډیزیز شو، انفلیمیټری باول ډیزیز شو یا آی بی اس شو، ابډامینل ټي بي شو یا پایل شو. نو موږ ګورو چې آیا دې کې کومه بیماری ده چې دې مریض ته لګېدلې ده. د دې مختلف ټیسټونه کیږي. عام چې کوم ټیسټونه دي هغه الټراساوند دی او انډوسکوپي ده. خو الټراساوند انډوسکوپي نه مخکې موږ د مریض لګ هیستوري والو مریض نه لګ تاسو وکړو چې تاسو کې څه مسلې دي، تاسو علامات دي، بیا موږ لګ معاینه وکړو، دینه پس موږ ټیسټ کوو. الټراساوند یو عام ټیسټ دی چې د معدې کافي بیماری په پته لګې دی شي. دنه علاوه چې کوم یقیني ټیسټ دی چې کومه کې پته لګي چې واقعي دا بیماری د سړی تشتا، هغه کې یو انډوسکوپي ده چې هغه کې موږ د خولې په ذریعہ باندې دا کیمره چې دا هغه انډوسکوپ کیمره موږ تخته کوو. نو دې کې موږ ته د خوراک نلیم پته ولګي، د معدې پته ولګي، د کولمې پته ولګي چې آیا خدای مکه دې کې زخم دی، دې کې څه پړسېدلې ده یا دې کې الله دې نه کې څه کینسر جوړ شوی دی، نو دا موږ ته پته ولګي. دا څه کده کولمې غټه کولمې مسلې، نو بیا موږ د ډکه کولمې په ځای باندې موږ کیمره د نکو او هغه ټول کولمې پاغي ګورو چې آیا دې کې چې دې چته زخم دی، چته السر دی یا خدای مکه چرته کینسر دی. نو دا د ټیسټونه چې دی د انډوسکوپي، اپر جی انډوسکوپي او کولونوسکوپي د لاندې غټه کولمې کتل دا انتهایی اهم دي. او دې سره چې دی کچته خدای مکه چا مریض تاسو السر وی یا هغه ته چرته کینسر وی، نو هغه په ټیم پته ولګي او په ټیم دا غي تشخیص وشي. او دا ټیسټونه به ډاکټر تاسو ته وی، په خپل به تاسو نه کوي. ځکه چې ډاکټر ته پته ولګي چې دې مریض کې دا بیماری کې دی شي، نو بیا دا ټیسټونه موږ ایډوایس کوو. ناظرین زه امید لرم چې نن په دې ویډیو کې به چې څوک موږ نه دا تپمانه تاسو کوي چې د معدې کومې عام بیماری دي او د دې څه علامات دي، د دې څنګه تشخیص کیږي، نو هغه به تاسو معلومات شي وي او دې باندې به تاسو ته ګایډنس ملای شي وي چې د معدې عام بیماری څه دي او دا غي څه علامات کې دي شي او دا غي تشخیص څنګه
ممکن دی. ان شاء الله راتلونکي ویډیوز کې به بیا د دې یو بیماری باندې موږ په تفصیل باندې خبرې کوو چې دا افتسال سر څه شي دی او دا ګرد څه ته وایي او د پیپټیکل سر څه شي دی او د ابډامینل ټي بي څه شي دی. په دې به موږ به خپل مختلف لیکچرو کې ډسکشنز کوو. تر هغه وخت پورې تاسو ته اجازه غواړم. خپل خیال ساتئ. خدا حافظ.